په پاک افغان پوله تورخم ګیټ باندې افغان سټیزن کارت لرونکي او په غیر قانوني توګه په پاکستان کې وخت تېرونکي افغان مهاجرینو د واپسۍ په عمل کې تیزي راغلې ده او د خیبر پښتونخوا محکمه داخله قبایلي امور تر مخه تېره ورځ په تورخم ګیټ باندې 2853 افغان سټیزن کارت لرونکي او دغسې 2981 په غیر قانوني توګه افغان مهاجرین خپل وطن ته واپس کړي شوي دي. د دې حوالې سره افغان مهاجرینو سنو پښتونخوا ته په لنډي کوتل او دغسې په بېلابېلو ځایونو کې وویل چې دوی د پاکستان د خلکو د حکومت نه ډېر خوشحاله دي ځکه چې د 40 کالو نه زیاته د دوی میلمستیا وکړله او اوس دوی په رضاکارانه توګه باندې خپل وطن ته روان دي چې خپل وطن آباد کړي. ما رفیع الله نوم دی او د ګجر خان نه رالم. ما تقریبا پیدایش د دغه ځای ده. ما تقریبا 35 سال وشو. ما پلارونه نیکونه دلته اوسېدل. ډېر ښه رویه یې راسره کړې. هېڅ خبره نه وه، هېڅ ټینشن نه و. عبدالرحمن هلته تقریبا یو کال تېر کړ، نه لس میاشتې مې تېرې کړې. لاهور نه لاهور کې پاتې کېدو یو کال جلال آباد ته. ښه په دې و چې موږ د دې مرسته خو د دې ابانمک خو ابانمک هم خوړلی بد ورته نه وی. شمس الرحمن اور باټین کو زبردست د خلکو رئیس ګیله نشته. خلکو سره ښه وروره موږ سره مینه یې کړې، ښه وروره هر څه کړي دي را سره. افغانستان فلحال خو ننګرهار ته ځو، درېیم د درېنور ته ځو. د ټول واره دلته لاهور کې شوي، پاکستان کې شوي. اوس چې هلته ځو هلته موږ ته داسې ښکاري لکه پردی وطن. سپتمبر د 2023 نه تر اوسه پورې د پنجاب، خیبر پښتونخوا، آزاد کشمیر، ګلګت بلتستان او دغسې د نورو برخو نه تقریبا 4,99,000 او 609 افغان سټیزن کارت لرونکي او په غیر قانوني توګه په پاکستان کې وخت تېرونکي افغان مهاجرین خپل وطن ته د تورخم د لارې ستانه کړي شوي دي او د چارواکو تر مخه نن به دا شمېره د 15 لکو نه واوړي. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.